ضلع باجوړ ناوګۍ کمانګري د بوستانه خیل قوم سره تعلق لرم. زه د غزې باشنده ما یو د علاقه د الله تعالی یو غریب علاقه پیدا کړې د ټول باجوړ کې یو دغه علاقه لکه مسکینه ده، ټول خلک مسکینان دي. اول زه د دغه کې ځ الله تعالی په بیا یو خپل رحم دا کړی دی چې هغه کې مدنیت راپورته کړی دی، را پیدا کړی دی. مدنیت پکې را پیدا شوی دی او هغه مدنیت هم په 2004 او په 5 کې را پیدا شوی. بیا یو نظام بل پر راغی چې هغه داسې نظام راغی ټول علاقه راغلی خو زه به زمونږ کمانګره باندې صرف دغه شي دپاره راغی. پرون چې دا کم خلک راوتی وو دا خلک د محمد حسن په اشاره یو څو کسان دي. زما نامه ضیاءالرحمن ده. زه د ضلع باجوړ تحصیل ناوګۍ علاقه کمانګري سره تعلق ساتم. زه د آزاد چیرمن ملک محمد عمر زوی یم. د دغه په حیثیت سره د دې بوستاني خیل قوم سره راغلی یم او یو څو خبرې کول غواړم. زمونږ چې په منځ کمانګره کې یا زمونږ چې څومره کمانګري دي د دنیا مدنیات دي هلته، او دا د الله په مونږ باندې یو خپل رحم دی. دغه مدنیات یو داسې خلکو په سر اخیستي دي چې دا بوستاني خیل قوم یا زمونږ د دغه ځای اوسېدونکي نور خلک په پریشر کې راولي او د دغه خپل مدنیاتو نه سایډ ته کوي او مطلب په دغه مدنیاتو باندې دغه خپل ځان قابض کوي. نو په دغه سلسله کې دا کوم بوستاني خیل قوم راغلي دي د دوی تعلق د منځ کمانګري سره دی. د دوی په خاوره کې کرومایډ دي. بیا د دغه ځای سره یو څو کسان تعلق لرونکي او بیا د هغې په شا یو څو سازشین دي چې د هغوی تعلق د ناوګۍ سره دی. د هغې نامه ده زاخیل حیات چې د میا محمد یار زوی دی او بادر، او بیا د دغه دریو کسانو په شا باندې په محمد حسن په افغانستان کې ناس ټي ټي پي کمانډر دی چې د هغوی په کهنه باندې دا سازش جوړوي په وجه د دې چې کم په منځ کمانګره کې مدنیات دي د بوستاني خیل قوم چې دا دغه خپل جداد نه محروم شو، دغه خپل حق نه محروم شو، په دې باندې دغه څو سازشین قابض کړلی شي. نو پرونم په دغه سلسله سره په ناوګۍ تاڼې مخې ته زاخیل حیات او بادر د محمد حسن په کهنه او د هغه په اشاره باندې یو څو کسان راویستل او مین سرکاري روډ یې بند کړلو. دغې دا شو کوله چې دا مدنیات زمونږ دي، دا مدنیات د مونږ ته را سټارټ کړلی شي. نو مونږ دا خبره واضحه کوو سرکار ته چې داسې قسمه دغلته نه دوی دی څه مالکي نه د دغه ځای څه مالکي جایداد دي نه د دوی دغلته څه حق شته دی چې څومره مدنیات دي د منځ کمانګري کرومایډ نو د هغې واحد حقدار بوستاني خیل قوم دی. بیا په دغه ځای کې چې کوم ادم خان کمانګري خلک اوسېږي دا بوستاني خیل قوم د هغوی حق د منلو نه انکاري نه دي. که د هغوی کوم کمیشن حق دی یا د قوم چې کوم د منرل رول دی د اکټ مطابق د هغې کوم کمیشن کېږي هغوی ته بالکل دوی تسلیموي. بوستاني خیل قوم چې د هغې کمیشن موږ ورکوو هغې ته موږ تابعدار یو. خو چې دا ځینې کوم سازشین روزي او دغلته د دوی په مدنیات باندې قابض کېږي نو دا سروک ناروا ده. بیا زمونږ چې څومره اعلی حکام دي هغه که ډي سي صاحب دی که په ضلع کې ډي پي او صاحب دی، برګیډیر صاحب شلو یا زمونږ وزیر اعلی صاحب شو، کور کمانډر صاحب شو، زمونږ بیا څومره انټیلیجنس دي هغه ټولو نه موږ دغه اپیل کوو چې داسې قسمه خلک چې د هغوی په شا باندې هغه خلک ولاړ دي چې کوم د دې ملک خلاف دي او د هغوی په کهنه باندې دلته یو انتشار جوړوي او د دغه ځای غریز او غریب خلک د خپل حق نه محرومه کوي. نو دا ناروا ده، ظلم دی. په کار دا ده چې دغه خلکو خلاف اکشن واخیستلی شي. بیا دا کوم نمونه چې ما یاد کړل زاخیال، میا محمد یار او بادر او حیات د دوی هر څه په ریکارډ دي په انټیلیجنس کې. باقاعده دوی 3-4 پیرې په دې وجه باندې اوچت شوي دي چې دغه مدنیات به په زور زبردستۍ را سټارټ کړل او هغه محمد حسن ته به فاینانسینګ کولو. په دغه وجه باندې هغوی ارست کړی شوي دي او هغوی جی 18 په ریکارډ دي. اوس دا خلک بیا یو ځل په حرکت کې راځي او دا کوشش کوي د هغه خلکو په اشاره باندې چې دلته بیا په دې مدنیاتو باندې قابض کړلی شي او د دوی نه دا مدنیات قبضه کړي په څه طریقې سره. زه د ضلع باجوړ تحصیل ناوګۍ کمانګري د بوستاني خیلو د قام یو نماینده خبرې کوم مشر.
زما دا ټول ورونه دي مشران او کشران دا دي موږ سره مخامخ او دا ټول حاضر دي په دې باندې راځي موږ یو پسمانده علاقه ده الله په مدنیت را پیدا کړی دی موږ لا هغه زموږ زیادات کې الله پاک موږ له مدنیت راکړه هغه موږ په 2000 کې شروع کړی مو په خپل او موږ یو 15 شپه کاله موږ په خپل ویوړلو چې موږ ویوړلو دا غي نه روستا څو خلک را پیدا شو په دې علاقه باندې انتشار جوړ شو او یو عذاب را دی الله پاک خو به موږ باندې ډیر عذاب را وستو موږ را مال را کوس کړو دغه د روډ ته 4 کروڑ روپۍ به موږ لګولې وي او د روډ لم را وړو 300 او وش په تلارې مالو دا ظالمان موږ ته موږ تعالی موږ باندې الله مسلط کړ او دا محمد حسن ده او رال په موږ باندې د مدیر ولر مې محمد دیر د ناوګي هغه ول روپۍ ورکړي زمونږ په کورونه مران کړ وېسول به او قرانونه مصوبزي مالونه ارشم تباش زنانه زمونږ د شپې وروته ساتوري دي چا په یو ځای لاړې څه په بل ځای ناغه نه روسته د وسه پورې زمونږ په دې حق باندې لګیا دي وسم لګیا دي او دا کوشش کوي چې مونږ دا حق د دینه قبضه کړی را نه وسم مونږ نور د جړا ځای نشته چې د جړاو کوم راغلي دي د جړا زیاده د اسکه زمونږ حق دی زمونږ حق دی د باجوړ د حکومت سره چې تاسو زمونږ د هر حالت تپوس وکړي په ناوګي کې زاخیل دی او بادر دی شیرک ملازوی دی بادر نوم دی او حیات د محمد دیر زوی دی د وسم دا کوشش کوي د حق محمد حسن په اشاره باندې لګیا دي او راځي کله راته روډ بند کی کله زموږ په حق پسې حال غرو باسي او شابه ورشي او بل د رستریو د مخې د روجا کې خلک راويستو دی بعد دیو کسانو او زموږ نه په تیار دي پټو باندې د اورانه کې بارے مو یو زبر مزدوري کو کراچۍ پورې لګي مزدوري به سیورک راوړي کې مو د پټو ته څوکیداری نشو کولای چې پټو ته څوکیداری وګورڅو کم ځای ته لاړ شو وس دې د خیر سره د حکومت زمونږه سمرسته وکي او دغه خلکو مخنیوي دی وکي دا په روډ چې څوک بندي هغه به سړي بیاري وکي او دا کسان ونیسي او گرفتاری کې چې په دې ملک کې انتشار او دهشتګردي او دا شینونه موږ ډیر ستړي شو او موږ تاسو ته سوال کوو د خیر سره دا دې راته نه جوړي او زموږ په دې حق باندې قبضه کیږي نه